ابتدا د اسلام کې د زنا حد سو که سړی به زنا وکړه او ښځې به زنا وکړه نو جرم یې سو عقوبت الزنا سو په ابتدا د اسلام کې نو په ابتدا د اسلام کې د زنا سزا کمه وه ځکه دا د اسلام قانون د ابتدا کې حکم اسانه بیا وروستو ګرانی رسول الله مبارک امت الله تعالی ته ډېر ګران دی نو یو حکم بیا بل حکم بیا بل حکم یو سره به اشنا شو بیا بل بیا بل بیا بل بنی اسرائیلو ته یکدم کتاب راتله نو څومره چغې ووهلې او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امت دې ته یو یو حکم په آرام دا مونږ او تاسو چې په ډېر چغې نه وهو د هغې وجه دا ده چې مونږ ټولو سره اشنا یو کورنۍ مو د اسلام ده که نه او د حضور په دور کې خو د جاهلیت دور تیر شوی د ابتدا کې حکم آسانه و څنګه و که ښځې به زنا وکړه نو محبس کې به دې اچو بس ټول عمر به محبس کې پروت تر څو پورې چې دا ښځه مړه نه وه او یا الله فیصله نه وه کړې به دا زناکاره ښځې سزا څه وه حبس دائم عمري قید د سړي سزا څه وه یو څو څپېړې یو څو لختې او سختې خبرې کول ته سړی ته دا کارونه کوې دا کار او مخکې تیرم شو واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت واللذان یاتیانها منکم فآذوهما ضرر ورته ورسوئ سختې خبرې ورته وکړئ نو حکم اسانه څو خبرې شوې دوه دریم نمبر خبره اوس حد د زنا څه دی سړی او ښځه زنا وکړي نو څه حد دی څه به کېږي نو مسله دا ده چې ښځې او سړي به ګورو واده یې کړی دی که نه محسنان دي که غیر محسنان دي که سړی ښځه دواړه محسنو نو دا به رجم کېږي په حکم د حدیث مشهور چې حدیث ته ماعز رضی الله تعالی عنہ دی او که محسنان نو دوی ته به سلسل دوری ورکولی شي په حکم د قرآن کریم څلورم نمبر خبره شرائط د احسان څه دي سړی په کم شي باندې محسن کېږي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمائی شرائط د احسان شپږ دي اول نمبر اسلام که کافر و محسن نه دی دویم حریت کاسلو محسن دی او کاسل نه دی دریم عقل څلورم نکاح دریم عقل څلورم بلوغ پنځم نکاح واده به کړي شپږم دخول ښځې سره به یو ځای شوی دا شپږ شرطونه چې په یو سړي کې راغله دی محسن دی که په ښځه کې راغله دی محسنه ده نو که محسنان و بصاد نو څه به کېږي رجم کېږي به او که په دې شپږو شرطونو کې یو هم کم و نو دی محسن نه دی بیا به سل دوری ورکړه پنځم نمبر خبره د زنا د سزا کې دا دومره سختی ولې شوې ده دې کې څه حکمت دی څوک زنا وکړي نو په تیږو به یې ولي نو ګران کار دی که نه دی هر سړی ورته زړه هم نشي ټینګولی کله سړی دی موبایل کې وګوري نو زه خو ته نشم کتلی ګران کار دی
دې کې څه حکمت دی؟ سل دوری خو ګرانې خبرې دي. حکمت یې دا دی چې زنا یو خطرناک قبیحه ده. دې سره د انسان نسب دریږي، دې سره د انسان نسل دریږي، دې سره د انسان شرافت دریږي، هر شی په ځای ودرېږي، بس ختم. دې سره معاشره ټوله نجسه کېږي. نو شنیعه ډېره غټه ده، نو سزا هم بله غټه پکار ده. نو ځکه سل دورې راغلې. اوس چې دی محسن دی نو جرم بیا د غیر محسن نه هم لوړ شو چې والکه تا واده کړی دی او بیا هم زنا کوي. نو چې کله د محسن جرم د غیر محسن نه اعلی دی نو سزا هم ورته څه ده؟ اعلی پکار ده. دې لپاره چې مسلمانان د ده د ضرر نه محفوظ شي، ټوله معاشره خرابوي.